او یا بے حساب جنت داخل وی دا د خاص بنده د خاص کلمې وزن الله تعالی وکاو چې دا د یو بنده د اخلاص کلمه وا او د کلمې وزن په حقیقت کې هم دقه والله يعلم ما تصنعون الله عالم دې پاغه چې تاسو صنع سکوي که خکوي که بد کوي فیجازیکم داغي مناسب تعالی جزاء او سزا درکړي اوس د اهل کتاب سره د مجادله د مباحثه داغي طریقه ورته الله بیانې ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن مباحثه مکوا مناظره مکوا د اهل کتاب سره مگر په هغه طریقه الا بالطریقه التي احسن هغه طریقه چې خاصه د صبر د اطمینان په طریقه باندې په نرمۍ باندې ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وبل ربتا دربتا د توحید تا درب عبادت تا په وعظ سره او په طریقې حسنه سره په حکمت سره الا الذين ظلموا لكن هغه کسان چې ظالمان دي منهم لدينا حيث حاربوا چې دی محاربه ته تیار شي نفحاربوا معهم تاسو مسره بیا محاربه کوي تاسو مسره مقابله کوي بالسيف پتورا اول خودی سره مباحثه ده باللسان بیا دویم نمبر چې دا ونشي او دی جنگ ته بډی راکاږي نو بیا سره محاربه ده بالسنان وقولوا اوایتاسو آمنا بالذي انزل الینا من ایمان راوړې ده په هغه کتاب چې ناشئ مونږ ته چې قران پاک دی وانزل الیکم او په هغه کتاب ناشئ تاسو ته غیر محرف چې تحریف پکې نو شوی وإلهنا وإلهكم واحد زمن معبود او تاسو معبود دا یو دی ذاتن صفتن عبادتن امرن حکمن ونحن له مسلمون من دا الله دا پارا منقاد یو گردن نهاد یو حکم دا الله تا وکذالک انزلنا الیک الکتاب دا رنگ لالکا غیتما کتاب لے گلیو نو دا سی لے گلے دے ما تا تا کتاب قرآن پاک الف لام دا پار دا عہد شو فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون به آکسان چوائی تورکڑے دی کتاب باجل دینا ایمان پا دی کتاب روڑی عبداللہ ابن سلام دا غمرگری اغی داو من اللہ چی دا بالکل حق کتاب دے نبی اسلام برحق پیغمبر دے ومن هؤلاء من یؤمن به او باجد دی کسان چی اہل مکہ دی امغا خلق دی کی ایمان پا دی کتاب روڑی جنی خلق ایمان راوڑ با نبی علیہ السلام بانی وما يجحد بآیاتنا الا الكافرون او انکار نہ کی پایاتونو زمون بانی مگر کافران ایت انکار کی وما كنت تتلو من قبله من کتاب دا داغی شبی جواب دے چی دیوی دا دے دزان جوڑی اللہ فرمائے لی دی نوی تا چلستل دی کول پخواد دی کتابنا دا قرآننا دیو کتابنا تا مخ کی خط کتابت نو کرے چہتا زور کتاب دی نو لستے زور تاریخ دی نو لستے دل طبیعت تطلو مفرد دے الف راغل دے خطان لا یقاسان خط العروض و خط القرآن دو خط پا قیاس کے نرازی یو دا قرآن پاک خط یو دا عروض خط ولا تخطه بیمینک او خط نکو تا دی کتاب دی لکلو پخیلاس سرا عام طور طریقہ دادا چی خلق لکل پخیلاس کی بعض خلق گپیانی پخیلاسوں کی خواہ کم دی اذن لرتاب المبتلون پا دغ وقت کی کتا کتاب مخی لستے وے
یا د خط کتابت کولې نو بیا به شک مبتلی نه کو چې دا به چې تزور کتاب کتلی د زور تاریخ نه به لیکلی بل هو آیات بینات بلکہ دا کتاب قرآن پاک آیات کی بینات واضح فی صدور الذین اوتوا العلم پسینو دا کسانو کی کہ اور کرشے دے علم کہ دے علم خوندان دے پہ پوئی ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون انکار نہ کی زما پایتونو بانے مگر ظالمان خاسران زیانکاران دا داغی دا انکار ذکر دے وقالوا وایدی لولا انزل علیہ آیات من ربہ ولی نشی نازلولے پدی پیغمبر علیہ السلام باندی آیاتنا دے جانب دربنا آیات مقترحہ مما نطلبها جو منتم طلب کو اغس معجزات دا صالح سام پشان ناقہ دے گٹن رو باسی دا موسیٰ سام پشان امسانہ دے مارجو کی عیسیٰ سام پشان دا مڑی دے چدے دا پدم جم دیشی قل تورتو آیا انما الآیات عند اللہ ندنگر آیات معجزات دا پنیز دا اللہ دی پیغمبر علیہ السلام پدی کے مستقل متفرد ندے دا بیلا خبر دا چکل آغت اطمینان وی چی دا کار بکی بزرگتوں میں اطمینانی چی دا چیب کرامتن کی لکہ احزم برخیا اگر چی پدی مطمئن چستر گرب کی زداتا حاضرو لیشم قبل یرتد دے لے کا طرفک عمر سے پدی مطمئن چی دما پا کاغذ با دریاب کے فرق رازی وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ندنگر زیر ان کے بین الانذار جمع پجیما انذار دے اولم یکفیم انا انزلنا علیک الکتاب دی نور معجزات غاڑی ایا ندے کافی دوی لرا کہ بے شک کمائے کہ ابتابانی کتاب قرآن پاک یتلا علیہم لستلش پدی بانی او ددی نٹول دی عاجز دی نکل قرآن نہ لس سورتنا نہ کوتاہ سورت دانشی جوڑو لے ان فی ذالک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون بے شک بدی مذکور کے رحمت تے قرآن رحمت تے خودل رحمت تے ذکول رحمت تے ویل رحمت تے اوریدل رحمت تے عمل پہ رحمت تے عقیدہ پہ رحمت تے او پندے د پارا د هغه چې ایمان لري ځکه چې فائدہ پی دی اخلي کني ټول د پارا پاند هدل للناس دی دا شپږم رکوع شروع کیږي د سوره عنکبوت نه د دې رکوع مخ کې سره د عربت مناسبت ته کان فی ما قبل بیان المنکرین وها هنا بیان الشهادت اقامه للحجه علیہم سوچ جو داوی نے انکار کی نو بیا مدعی تو شیطان راولا نو چې شیطان قائم شي نو په منکر باندې حجت قائم شي نو مخک بیان د منکرینو د رسالت د رسولانه د حقانیت د قران نه د توحید نه دلته بیان د شهادت ته اقامتا للحجه علیہم د پار د اقامت د حجت په دی باندې دا خو د دې ما قبل سره ربط او مناسبت د دې کو خلاصہ ان دعت ضرورت الى الهجرة للجهاد في سبيل الله تعالى فحينئذ يترك الوطن المالوف کچره ضرورت پیښ شو هجرت ته د جهاد د پاره چې بغیر د هجرت نه جهاد نه کیدو پلار د خدای تعالی کې نو پدی وخت به پر خدای شي وطن مالوف کما ترکل مهاجرون لک مهاجرینو د مکی معظمین هجرت کو مدینه منوره ته وطن مالوف پر خدا حرم محترم د پر خدا والتذکیر بما بعد الموت
او پنور کول دی په هغه واقعاتو چې پس مرګ راتونکي و بیان دلائل التوحید او د توحید د دلائل بیان دی و بیان زوال الدنیا و بقاء الاخره او بیان د زوال د دنیا او د بقا د آخرت او د نعیم د آخرت والترغیب الى الصبر والتوکل مینور کول دی صبر تا او توکل تا وان الرازق هو الله تعالی رازق چې دی الله تعالی دی نو چې رازق الله تعالی دی نو بیا ضبط تولید ته ضرورت دی چې تاسو برت کنټرول کوئ خاندانی منصوبه بندی کوئ نسل کموئ دی ته ضرورت شي د دیرو کو خلاصہ ان دعت ضرورت الى الهجرة للجهاد فی سبیل اللہ کپیخ سے ضرورت ہجرت تا د جہاد د پارا د خدای پلار کے فحین اذن یترک الوطن المالوف بیا با مالوف وطن پر خودیشی کما ترک المہاجرون لک مہاجرینو د مکی چ پر خودو یادی زمانے کے د افغانستان مہاجرینو پر خودو والتذکیر بما بعد الموت او پند پا واقعاتو چ پست مرګ راتلونکي وہ بیان دلائل التوحید او بیان دلائل التوحید دے وہ بیان زوال الدنیا و بقاء الاخرت و نعیمها بیان د زوال د دنیا دے بقا د آخرت تا او بیان د بقا د نعیم د آخرت والترغیب الى الصبر والتوکل او ترغیب د صبر تا او چدے توکل تا وان الرازق هو الله تعالی رازق چکم دے اغا اللہ تعالی دے اسی کو سے اللہ فرمائی قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا تو اے پیغمبر علیہ السلام کافی دے اللہ بیا حرف جری زائد دار اغلی دے پا فاعل بانی پا مابین زما استاذ کی شاہد خدے شہد اللہ انہو لا الہ الا خدے گواہ دے ملائک گواہ دی کافی دے اللہ پا مابین زما استاذ کی شہادت کو ان کے یعلم ما فی السماوات والارض عالم دے اللہ تعالیٰ پا کل مغیبات دا اسمانونو ادمزو کو ٹولو کہ غائب دی کہ شاہد دی والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ آکسان چی ایمان وڑی پا باطل سدی معبودان باطل دی او کفر کئی پا اللہ بانی حق بانی کفر کئی پا باطل بانی تصدیق لری اولئک هم الخاسرون دا کسان زیانکاران دی ہم پا دنیا کی ہم پا آخرت خسرت دنیا والآخرہ ودد قوم حماقت ذکر کی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ دی طلب کی استانا پا تلوار دا عذاب چه زر عذاب راولا منی نزکا ولولا اجل مسمى لجاهم العذاب پا شرط دی کا اجل مسمى نوے دا عذاب دا پارا چه دا عرشی دا پارا اللہ وقت مقرر کرے دی وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ فَلِلْأُمُورِ مَوَاقِيتٌ مُقَدَّرَةٌ وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ حَدٌّ وَمِيزَانٌ لجاهم العذاب دا جواب دلولا شنو عذاب بدیل راغلے ہو وجل مسمى مجھتے ذک عذاب ندر آغلے وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بل عذاب کی دی ترائدہ بنی چمخ کے بیتلا اور تراشی سارن موتوالشی ہارن موتوالشی خام خار عظیم دویتا دا عذاب ناساپی یا بد شپیو دی او ہم قائلون یا بد غرمیو دی غفلت کی بئی
وهم لا يشعرون دی بپوئیگی نا یستعجلونک بالعذاب دی طلب کی استانا بیا تاکیدن ذکر کئی پا تلوار سر دا عذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ تلوار دی نکی وخرا روان دے بیشک جہنم احاطہ کون کے لپا کافرانو باندی بیاتی وطے نشی یوم یغشاہم العذاب من فوقہم اگر از کے احاطو کی بدیبان عذاب دا پورتا نار لاند اور پاس اور برستند اور تلائی دا اور ومن تحت ارجلہم او دلاند دخپود دے لاند باند عذاب ویقول ویبا اللہ پلسان دا ملائکو سرا ذوقوا ما کنتم تعملون اسکے جزا داغی چتاسو کم عمل کو جزاء ما کنتم تعملون اس اللہ دے خپلو بندگانو تا تعلیم فرمائی کہ کیو زیدی نشے قائمولے نو آغازہ پریگ دے ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس دو خدای مل تنگ دے دو فقیر پگوڑا دے یو زی کار نکینو بل زی تلرشا یا عبادی الذین آمنو اے دما بندگانو بندگی مانے راوڑے دے ان اردی واسعتن زمازم کا فراخ دا نبل وطن تلرشے فیا فعبدون خاص زما عبادت تو کہے فی ارض اخرى فی وطن آخرہ بل وطن تلرشے باقی دو مر خطر کئی میرے گئے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کن کے دا مرگ دے مرگ مشابہ کے دو مذوق سرا او بیا مشبہ ذکر کو مشبہ بھی پری خود مکنی شوا داغی دا مناسباتو نبیا ذائقہ دا نو ترشید استعاری پکرالا ثم الینا ترجعون بیا ممات واپس کولش الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها دا مر مثال دا پیالے دے ہر نفس اسکن کے دے شما بت کئی اور دا قبر مثال والے ہر نفس اور داخلی والذین آمنوا خدے تراجی کے دل دا پا مرگ دی الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب مریو پل دے چی دا رسی دوستا دا خدے دیدار چی راضی نو دا برازی پست مرگنا آخرت کی اور جنت تتل پست مرگنا دی الموت تحفت المؤمن مر خود مومن دا پارا تحفہ دا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اگر کسان چی مومنان دی عمل کی دا صالحاتو لنبوئنہم من الجنت غرفا دا بیان دا جزا دے پست رجوع دا دین اللہ تا زیب ورکم دی لرد جنت نبال خانی علالی تجری من تحتها الانہار چی جاری کی بلان دی دونو دا دین نہرونا خالدین فی ہمیشہ بی پدی کی مقدرین الخلود بی نعم اجر العاملین دیر خد اجر دا عمل کون کو ذالک الاجر دغا اجر دا عاملینو صفت مادحہ دے دا پار دا ترغیب صبر تا و توکل تا الذین صبروا عاملین کم دی آغا چاہی صبر کئی پا طاعت نماسیتنا پا مصیبت بانی وعلا ربهم یتوکلون او پرب بانی توکل او اعتماد کہ رزق مخدیر آگئی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ دیر دیو دابینا ما دب علی الارض لا تحمل رزقها نبار کی دا رزق پل اللہ یرزقها خدای دیل رزق ورکی وَإِيَّاكُمْ وَتَاسُلَا والسمیع العلیم اللہ وریدن کے دا وینا دا خلق دا عالم دا پنیتون دا خلق با
مانا لا ترفع رزقها اے لا تدخرها لغد، سبا د پاره خزانه کینا مارغانو تو ګورا سبا لشه نه پریدي، سارو تو ګورا سبا لشه نه پریدي، ټول خلاص کی. یو سو فرد دی چغی خزانه کوي، یو انسان دی دیم چې کندو ډک نه نو مطمئن نه، بل چې دی منګک دی، منګک په سوره کې ګورنه بلا دانی به پکی دومره خوراک دی نه کوي اور سے تباہ کړي. بل مایګې دی د مایګو سوره چې ګویا بم د دانو ډکې د زمیدار غلط دی رشه خراب کی خپل پټول کار کې نیم د غنم دانو خوراک دی خو سوره د دانو ډکې. دا سو کسان چې دی دی رزق جمع کوي، نور چې دی رزق نه جمع کوي. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض، داغا دلیل دی سره د اعتراف د خصم نه، په شرط دی کدی سوالو کې چې چاپی اسمان او زمکه دانشې چې دی بوت پیدا کړی دی. وسخر الشمس والقمر، چا مسخر کی نور سپوږمۍ په خپل انداز راخیږي پریوزی. د دې بل جواب نشته. ليقولن الله، دی بوای چې دا پیدا کی الله، خلقهن الله، الله پیدا نشي دا بوت پیدا کړي. فانا يؤفكون، کم طرف تاړول شي د حقنا، ان يصرفون عن الحق. اوس دا بسط رزق او تنگید رزق دا د الله په قبضه قدرت کې دا په نفره باندې نه د بنا چې دې تسوک خاندانی منصوبه بندی کوي، برت کنټرول ورته کوي، ضبط التولید ورته کوي. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، الله فرایره هغه چا د پاره کې اراده چې د فراخ کولو، لمن يشاء بسطه ويقدر له لمن يشاء قدره، پاندازه کیه چې چاله اندازه کول اراده وي. بس دا د خاندان په نفرای په ډیروالی په کمی نه ده. ان الله بكل شيء عليم، بیشک الله په هر شي باندې عالم دی. دا بیا الزامی دلیل قائمه ما اعتراف الخصم. ولئن سألتهم، په شرط دی که تسوالو کې د دې منکرینو نه، من نزل من السماء ماء، سوگ نازلی د اسمان نو په شکل د باران، فاحیا بالارض من بعد موتها، جم دې کې بدی سره امرز مکا پس ته موت د دې اندکینا زمکا کې وتر پیدا شي، وچواله ته لړشي، زرغونه پکې اوشي. د دې بل جواب نشته. دی وی ليقولن الله، دی وی دا الله پیدا کړی. قل الحمد لله، تو ثنا د الله لرا په اتمام حجت سره په منکرینو باندې، په اعتراف د منکرینو سره دی په خپل اقرار وکړو. بل اکثرهم لا يعقلون، اکثر الذين پویګنا عقل خوشتلی ونی خو نه دی، عقل منجیای نشتا. عقل آباشت کی بک شاید رہی، راہ آباشت کی بک شاید شہی. داوم رکو شروع کیگی د سورہ عنکبوت نا. د دې رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت ته مخ کی بیانو د زوالو د نعیم د دنیا او بقا د نعیم د آخرت، او دلته بیان د حقارت د دنیا د نفاست توقبا. نو التم ترغیبو آخرت تا ترہیب د دنیا نا، او دلته کوم ترغیب د آخرت تا ترہیب د دنیا نا. کان فی ما قبلو بیان زوال نعیم الدنیا و بقاء نعیم الآخرہ، وها هنا بیان حقارت الدنیا و نفاست العقبا، ففیہ الترغیب الى الآخرة والترہیب عن الدنیا. د دې رکو خلاصہ اعادت الدعوی بصورت النتیجه، اعادت دعوی د په صورت د نتیجې کې.
دا نتیجه دو ځای ذکر کی، یو د قیاس نه مخکې او رستو. مخکې ذکر کیږي مطلوب ورته وایي، چې رستو ذکر شي نتیجه ورته وایي. د مطلوب او د نتیجې منځ کې اتحاد بذات تغیر بالاعتبار دی. العالم حادث لا مطلوب شي، لأن متغیر کل حادث فالعالم حادث، دا نتیجه شو. نتیجه با رستو مرتب راځي د دلیل نه. نو دلته کې اعادت دعوی د په صورت نتیجې کې بأن المؤمنین یجاهدون فی سبیل الله لإعلاء کلمت الله، پدې شان سره چې مؤمنان جهاد کوي پلار د خدای کې د پاد اعلی د کلمت الله د پاره د اجرا د صحیح نظام. وعلى ذلك مدار الفوز فی الدنیا والآخرہ، او مدار د کامیابی په دنیا او آخرت کې هم په دې جهاد باندې دي او په اعلی د کلمت الله باندې دي. والتذکیر بآلاء الله علی اهل مکه، پن ورکول دي د خدای په انعاماتو سره په اهل مکه باندې دي باندې خدای صبر نعمتونه دي. حرم آمین ورکړې دي، چاپیره خلق باندې داړي دي، حملی دي، دي ته د رزق فراخی ده، امن و امان ده. والتذکیر بما بعد الموت، او تذکیر د پما بعد الموت سره. وبیان المعیت مع المجاهدین المحسنین، بیان د معیت د الله تعالی د مجاهدین و محسنین سره. ففي اشارة الى السير في الله، دی کی اشارت تے اگر سیر الى اللہ و سیر فی اللہ تا. دری قسم سیر دے، یو سیر الى اللہ دے، یو سیر فی اللہ دے، یو سیر من اللہ دے. دا درے ممکن نہ دے، تقاضا د عبور کی من اللہ انشرات لے، اور سیر الى اللہ و سیر فی اللہ دارات لے شن. شادی سے ذکر ہوئی دفتر تمام گشت بپایان رسی د عمر، ما ہم چنان در اولی وصفی تو ماندہ ایم. دفتر د عمر ختم شو، عمر پایان ته ورسید، منستا پړومبي صفت کې پاتې شو، داغې نه وړاندې لا نړو. نو سیر من الله چې دی دا تقاضا کی د عبور او دیہاتی د علم په صفاتو د الله باندې، او دا چې کم نه نو مقدور نه دی، دا کې دی نشینو. یا اللہ فرمائی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، ندی دا حیات دنیا مگر لهو دی او لعب دی. لهو دی تو چسڑے دا ہم کار نہ غافل کئی، بازار تا سودا لتلے، یوزے تماشے کی پیسی ورکی، بلزے ورکی، بلزے ورکی، بسا ختم شي. بیا کرائم در سر نہیں، ڈبا غگائے بیا پلاری. دقا سے دا عمر چی دے دا قیمتی سرمایہ دا، دا اللہ ورکی دا دا پارد سودا دا آخرت. ہم پدی جہان کی کیگی دا ہے جہان سودا، داغی جہان سودا چی کیگی دا دل تکی. الدنیا سوقن، دا دنیا مثال دا بازار دے، فیا حوانیت دی کے دکانوں نہ دی، پدی کے سوداگانی دی. خی سودا ہم پکشتے، بدی ہم پکشتے. سوک پیسے ور کی بیزایا اگر خراب چیزوں والی دا تماشو، اور سوک کی اگر پیسے ور کی نو خسوداؤ کی دا فائدے. دلتا ہم سوک خسوداؤ کی اور سوک ناکارہ سوداؤ کی. دی مثال دا بازار دے بس. اور لعب دیتا وئی چې هغه د وړو لوبي وي، دیو سات په خورو کې گاڑی بساڑی جوړی کی، پټی دی دا رټ ته دا خور دی دا غویان دی، د دې خټو غوانی واړ په خوا جوړول سره به گاډي هم جوړاو. اچھا سات تیر شي بیا په کلته وي وي د باچا خره تعالی والا دغه توي لعب. بس دنیا سيزونه د دې مثال د لو لعب دی. پدې کو عبادت کی منځونه دي، ترجمې دي پکې،
تلاوتونه دي پکې، جهادونه دي پکې، آت استثناء دي الا عالم ومتعلم وما والاه. عالم متعلم استاد او شاګرد او د دې کوم مناسب چیزونه دي په دې کې ټول د دې کې کارونه رالات مستثنا دي. الدنيا ملعونة وما فيها، دنیا ملعون وما فيها الا عالم ومتعلم وما والاه، دات مستثنا دي. وان الدار الاخرة لهي الحيوان، بیشک کورستنه دا جمدے دے پا حقیقی جن سره. حقیقی جن دا دا آخرت دے، ذکر چگا بی زوال دے، اور دا دنیا جن چرے دا با زوال دے. لو کانو یعلمون، کدی پوئی دے لما آثر الدنیا علی الآخرہ، دی با دنیا پا آخرت نو غورا کرے. لما آثر الفانی علی الباقی، دی با فانی پا باقی بانے نو غورا کرے، خو پوئی گی ننو. لیکنہم لا یعلمون، دی نپوئیگی. فلذا آثر الفانی علی الباقی، ذکر فانی پا باقی بانے غورا کرے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. دا د دې د اضطرار حالت ذکر کړي چې دیم کله مجبور شنو بیا خدای تزارای کوي. چې کله دې سواری شي په کشتۍ کې، کشته په دریاب کې راشي، په گرداب کې راشي، طوفان شروع شي، خطر د غرقېدو پیدا شي. دعوا الله مخلصین له الدین، دعا غواړي د الله نه. فلما نجاهم الى البر، ارکل کی خلاص کی دی لروچتا بے خدای شي. اذا هم یشرکون، ناسا بدی بیا شریک پیدا کی اللہ سره. لام دا عاقبت تے لیکفروا بما آتیناهم، چې کفر پامادی تور کړو د نعمتنا، دای شکریہ پکار نه شکریہ وکړه. ولتمتعوا، او چې د نفع حاصل کی په متاع د دنیا باندې. وسوف يعلمون، در به پوښ په خپل انجام باندې. دا صلی الله دی باندې نعمت ذکر کی عالمه کو باندې. اولم يروا، یا دی نه ګوري بلکې ګوري ویني، پټه خبره نه ده. ان جعلنا حرما آمنا، بشک ما ګرځول د حرم با امن. من دخلوا کان آمنا، حیوان تب کې تعرض نه کیږي، مارغت تب کی تعارض نکی، انسان تب کی تعارض نکی گی. جاہلیت کے د پلار د قاتل سره بسړی مخامخ شه تعارض به وته نه کو. سو به د حرم محترم نه بار وته نو. ويتخطف الناس من حولهم، په تلوار تقتل شي خلق چاپی رړ دي نه، چاپی ر داړي دي، حملی دي، بدم ندا. اف بالباطل یؤمنون، په باطل ایمان وروړي دي چې بوت ته. من نعمت الله یکفرون، اور د الله په نعمت باندې نی کفران کوي. استفهام د پاره د انکار دی، بلکې داسې دی نه کوي. ومن افترى على الله كذبا، څوک د ظالم تر بلکې نشتا د هغه چانا چې جوړ کی په الله دی د دانسته درو. د ولادت ثابتې، بنات ثابتې، ابنا ثابتې، شریک ثابتې. الله یې موږ ته خدای په دې امر کړی. او کذب بالحق لما جاءه، یا تکذیب کی په حق چکل دلته حق راغلی دی. ددن ظالم تر په مفتریانو کې نشتا. الیس فی جهنم مسوى للکافرین، ان په جهنم کې زید کافرانو لپاره بلکې شته. حمزه منفذا لیس منفذا. اخر کې الله تعالی د مجاهدی ذکر کوي، د مجاهدینو د مایت او د نصرت. والذین جاهدوا فینا، اگر څوک چې کوشش کوي فی سبیلنا فی دیننا، زما پلار کې زما په دین کې. لنهدینهم سبلنا، دی ته سموم لارې د لارو هدایت ورته کوما. کا جهاد باللسانی کا بالسنانی کا بالجنانی. صحابه کرام د الله پلار کې کوشش کونو لارې او تسمی شوي. فتوحات رالل، افغانیانو جهاد کونو لارې او تسمی شوي، او چې دینو فتوحات رالل.
المجاهدۃ مفتاح المشاهدہ، دا مجاهده چې دا د مشاهدی کنجی ده، چې مجاهده کوي د نفس سره. اول جهاد د نفس سره دی، لوی دشمن چې دغه نفس دی. اعدى عدوک نفسک التي بین جنبیک، حدیث کې راغلی دی لوی دشمن د دشمنانو ناغه نفس د استاد دواړو خونو په میل کې دی، لوی دشمن دی دا دی. نو ول د سره مجاهده ده، الاقرب فالاقرب چې څومره نږدې وي. دا غ سیر فی الله دی، یو سیر الله دی او سیر فی الله دی، او دریم سیر من الله دی غ نشي کېدی. ایبر ترس خیال قیاس و گمان وهما و در چه گفت اند شنیده مخوان دا ایم، دفتر تمام گشت با پایان رسید عمر، ما هم چنان در اولی وصفی تمان دا ایم. و ان اللہ لمع المحسنین، بیشک اللہ دے احسان کو ان کو سر دے نصرن و عونن کن. دابل سورت شروع کی گی دیتا سورہ روم وائی، ذکر دی کہ دروم کلمہ ذکر دا نو ټول سورت اناموئی چھ پنم دا سورت روم سرا تسمیہ دا کل شاپ اسم دا جس سرا. دا دیرشم سورت تے پہ اعتبار دا جمع، سلور اتیایم دے پہ اعتبار دا نزول. سورہ انشقاق درست نازل شے دیزا سماون شاقت اگا چکم دینو دری اتیایمو دا سلور اتیایم. دا دی صورت ما قبل سر داربت مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان نصرت اللہ مع المجاہدین المحسنین. ما قبل کے بیان دا نصرت دا اللہ تعالیٰ دا مجاہدین دا محسنین سرا. وہا ہونا ایزن بیان نصرت الخاصت و بیان الغلبت الخاصت. دلتا بیان دے دا نصرت خاصہ او بیان دے دا غلبی خاصی. دا ما قبل سرا دی ربط او مناسبت. دا صورت موضوع اعلان غلبت الاسلامی و بیان دلائل الغلبت و بیان اصول الغلبت. اعلان دے دا غلبی دے اسلام او بیان دے دا دلائل دا غلبی او بیان دے دا اصول دا غلبی. دلوم بنیرو کو خلاصہ فی اليوم الذي يفتح الروميون على الإيرانيين يفتح المؤمنون على الكافرين في غزوة بدر. پکم عرض کی کہ فتح حاصل کی رومیان پہ ایرانیانو باندے، رومیان اہل کتابو، ایرانیان کی دی مشرکانو. فتح بکی مومنان پہ کافرانو باندے پہ غزوہ بدر کی. وبیان دلائل التوحید النفسیت والافاقیت. بیان دا دلائل التوحید دے چھ دلائل نفسیہ دی او افاقیہ دی. والتذکیر بایام اللہ، او پنور کول دی دا خدای پہ حوادثو. وان الکفار یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کافران ظاہر حیات دنیا باندې ډېر خپويږي. پلونه جوړول شي، برقیات جوړول شي، جادات غریبه کول شي، آلات د هلاکت ته انسان جوړول شي، هر څه کول شي. وهم عن الاخرة غافلون، او د آخرت نه دي بالکل غافل، آخرت ته توجه نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض، مغلوب شي رومیان په قریب زمکه کې، چا قریب د فارس ته. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، دی پست غلبینا یعنی پست مغلوبیت نه مصدر مجهوله دی، زرد چې دی بغالب شي. دا په یو وخت ایرانیانو دی غلبه وکړه پر رومیانو باندې. دلته مشرکان خوشاله شو.
چې هغه اهل کتاب مغلوب شو، دا اهل کتاب دي مغلوب کی مؤمنان. چې دا راغې نو ابوبکر سے هغه د ابی ابن خلف سره شرط وتاړه چې 3 کال کې بدن رومیان غلبه کوي په ایرانیانو باندې او لسو خان شرط کې خو حضور ته چې و هغه ول د خو اطلاق چې دینو تر لسو پوری کیږي 8 کالا 9 کالا دا ټول په بده کې راځي. هغه تویل چې زیاتیو ک پنیټه کې نو زب زیاتې د سره په مال کې وک سلو خان کړل او چې د 9 کال کړل وم کال باندې رومیانو غلبه وکړه په فارسیانو باندې او دلته چې دینو غلبه مومنانو په کافرانو ک په غزوه بدر کې دغه وخت دا شرط لګول چې کم دي دا جایز وو. بیاغه د وارثان نو ابی ابن خلف وارثان نو بکر سے بغستیو او تصدقا هغه خرج کړ. لله الامر من قبل ومن بعد خدای له امر د مخکوم ورستم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فدغرت بانی بخوشحالی مومنان په امداد د الله سره. جب شام خبر نمې سام تراوړ چې رومیانو فتح وکړه دلته بدر کې فتح وشو. ينصر من يشاء الله کې اراده ولشي د نصرت تاغو او العزیز الرحیم الله صاحب د عزت ته او رحیم دی رحم کون کې دی. وعد الله وعده کې الله وعده خپل لا يخلف الله وعده الله خلاف د وعده نه کوي. ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقو نه پوهیږي نه پوه دي. يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دا د دې غنا پوی دا دی عالمان دی په ظاهر حیات دنیا باندې د دنیا په کانو ډیر خپويږي. پلونه جوړول شي، هسپتال نه جوړول شي، بلډینګونه جوړول شي، برقیات جوړول شي، ایجادات غریبه کول شي، د انسان د تباہی اسباب جوړول شي، کلاشن کو پونه او چدینو ایټمونه دا جوړول شي. وهم عن الاخره غافلون او دی د آخرت نه غافل دي. آخرت ته بالکل توجه نشته، داغه په نسبت کې بالکل ناپوهه دي. الله فرمایي په دغه رد باندې با خوشحال شي مومنان. اولم يتفکروا فی انفسهم دا بیان د دلائل نفسیو او آفاقیو د الله د وحدانیت. ایا دی فکر نه کی په خپل ځانونو کې ځان ته دی فکر وکي دا انسان چې کم دی دا خو عالم صغیر د خود کې د عالم کبیر نقشه موجود ده. ولا تحسبن انك جرم صغير وفيك انت والعالم الاكبر. دا ګمان مکو چې د ورکوټي جسایما پاوکم دوغه قدم دی پتا کې د عالم کبیر نقشه موجود ده. د انسان په بدن کې د اسمان نمونه شته، د ځمکې نمونه شته، د کویانو نمونه پکې شته، د چینو پکې شته، د دریابونو پکې شته، د باران نمونه پکې شته، وریځ پکې شته، شاړزم کې پکې شته، وخواله پکې شته، شاخدار ونه پکې شته، بے شاخونو پکې شته. تشریل الابدان والا پدی کې لوی کتابونه زخیم کړي چې د هر تطبیق داغه بیان کړي. نو ځان ته وګوره، من عرف نفسه عرف ربه. چې ځان پیژني نو رب او پیژني، او چې ځان نه پیژني رب هم نه پیژني. دا نفسی دلائل شو.
د انسان د یو بدن تشریح چې تکیل ابدان والے کوي یو سترګه ده چې د دې تشریح غي کوي وہ پردی دی پدی کہ دا پلانیت دا جلیریه دا دا فلانه دا فلانه دا د یو سترګې تشریح چکی نو ای باندې بلا چې کم نه نو پانی ډکی او بیا په دې وی سترګې کې الله څومره کمال یې خدای ماشه د ماشي پاندا زویني غر د غر پاندا زویني لوی د لوی پاندا د ورکوټي د ورکوټي پاندا دا چې څومره شی د مقدر تخکاری پاږي دا په دې سترګې او پټه با تور دې دا تور چې کم دي د سترګو دغه کې الله ټول دا کمال خدای وان کثیرا او دارنګ هغه چې پیدا کې اسمان او زمکه دا دلایل افاقیه شو بیرونی شو دیو جن الله تعالی انسان د اسمان زمکه سره یو ځای کړی دی وفي السماء وما توعدون وفي الآيات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون دا اسمان ذکر شو د زمکه ذکر شو اور سره د انسان د نفس ذکر شو ندی پیدا کی اللہ تعالی اسمان و زمکه په مابین دي کائنات مگر په حق سره دیتا دی وګوري واجل مسمى او په نیټه مقرر سره هر یو د پاره د پیدا کېدو د فنا کېدو نیټه ده وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون بشک ډیر د خلقنا د الله په لقاء باندې د رب په لقاء باندې کفر کوونکي دي دا نور دلائل آفاقیہ ذکر کئی علم سرو فی الارض اور تذکیر دے بی ایام اللہ ایا دی سیر نکی پدمکا کی سیر دا عبرت او دا نصیحت فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چی دی اگوری سنگو انجام دا کسان پخواد دینو انجام سود ہلاکت تباہی بربادی کانو اشد منهم قوتن او سخت دین په قوت کې قدا ور غیو طاقت ور غیو نفری دا غیزیات وا مالداری دا غیزیات وا مکان دا غی پاخو واثار الارض اړول ازمکا د زراعت مړنیو وعمروها اباد کړو د ازمکې اکثر مما عمروها اکثر چې دي تعمیر د ازمکې کړی دي نو داغی انجام سو وجاتم رسولهم بالبینات دی تراسل دی پا بینات سرا عادیان شو سمودیان شو قوم دلوت علیہ السلام شو قوم مدین شو اصحاب حجر شو فکذبوهم دی داغی تکذیبو کو وظلمو او ظلمو کو نو فاہلکهم اللہ ہلاک کرلو فما کان اللہ لیظلمهم ند اللہ چ بدی ظلمو کی ولکن کانوا انفسهم یظلمون دی پخپل زانون ظلمو کو دا د دی خپل کار دی هر چ برماس ازماس پمن کے سرا دی زمون د خپل لا سرا دی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء پس تاغینا انجام تکا چی بدی کردائی عاقبت سو سوء او بدو دا سوء اسم دکانا دے مؤخر الذین اساؤ دا خبر مقدم دے دا عاقبت الذین اساؤ دا خبر مقدم دے اسوء دا اسم مؤخر دے دا ولی لام اجلپ کے مقدر دے لأجل ان کذبوا بآیات دا دین دی تکذیب د خدای پیاتونو کو وکانو بیستهزئون او دی پر ټوکې کولی نو دا د ټوکو او د تکذیب داغه انجام شنو دا دویم رکو شروع کیږي د سورې روم نا د دې رکو مخکې سره د ربط مناسبت ده کان فی ما قبلو بیان دلائل التوحید و نا اذن كذلك مخک بیانو د دلائل توحید دلائل نفسیہ دلائل آفاقیہ
دلتوم دارنګ دی الته بیان د کفر د دیو په لقاء د ربانی او دلته بیان د باس ته بعد الموت چا لقاء د رب دن کان فيما قبله بیان دلائل التوحید ومنا اذن كذلك كان فيما قبله بيان كفرهم بلقاء ربهم ومنا اذن بيان البعث دلته بیان د باس ته د دیرو کو خلاصہ بیان دلائل الغلبتی بیان د دلائل د غلبی دی والتذکیر بما بعد الموت او تذکیر په ما بعد الموت سره ودلیل البعث بعد الموت او دلیل د باس بعد الموت وبیان بعض دلائل التوحید او بیان د بعض دلائل التوحید دی وعکس رجائهم عکس د امید د کافرانو دی حيث قالوا او شفاعنا عند الله دی به د ابو طالب شفارسیان دی پنځ د الله یوم القیامه او دی د پاره بیا شفاعه نه بلکې دی وکانو علیم ضد دی باندې بزید وی د دې مقابل وي وکان بشرکاهم کافرین بل اشارت اوقات د صلوات خمسه تا د پینزو وختونو منځونو ته هم په دې کې اشارت ده الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله ابتدا کی د خلق اول مخلوق خدای پیدا کړی دی بیا بد دې عاده کې دوباره ثم الیه ترجعون بیا به الله ته واپس کول شي دې کې التفات شه د غیبت نه خطاب تا ترجعون دا خطاب شو ويوم تقوم الساعه بارك ادري قیامت يبلس المجرمون ناامید بی مجرمان کنا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء كما زعموا نبی دی اللہ شرکان دینا شفارسیان لکدی چکم گمان چاو شفعانا عند اللہ وکانو بشرکائم کافرین دی با پخبر شرکاو کافران یلتبت انکار کی خدای پا دی باندې لعنت راولی انا اطعنا سادنا و کبرانا فادلون سبیلا آتم دفعن العذاب والعنم لعنا کبیرا ویوم تقوم الساعتو پار چودری کی قیامت یوم ازین یتفرقون پا دغرد بانی بدی جدا شی فرقی بجوڑی شی یو فرقه جنت تا بل دوزخ تا دا دے تفرقون بیان دے فاما الذین آمنوا اکچا ایمان روڑے دے وعملوا صالحات عمل کی دنیکو فهم فی روضتی یحبرون دی بپا باغونو جنت کے خوشحالی یسرون واما الذین کفروا کیا کسانی چی کافران دی وکذبوا بآیات تکذیب کی زما پیتنو ولقاء الاخرت پلقاء آخرت بانی فاولئک فی العذاب محضرون دا کسان با عذاب کی حاضر کری شوی نو امخ کے اجمال و اما دا پار تفصیل شنو فسبحان حین تمسون و حین تصبحون پاکی دا اللہ لرا چکل داخلی کے پوق دا بیگا کے وکلا پوق دا سبا کے والحمد فی السماوات والارض خدای لرا حمد دے پاسمنو پدمکو کے ملائک دا خدای ثنا وی بندگانی وی پیریانی وی حیوانات وی طیور وی وعشین پغد بیگا کے وحین تظہرون داخلی کے پغد ظہیری کے تظہرون کے ماسپخین منتا اشارت سے عشین کے دا ماسختن منتا غیت اشارت سے تمسون او تصبحون دا سبامن او چکم دین دا بیگامن دا مازیگر او دا ماخام غیت اشارت سے یخرج الحی من المیت روباسی جمدے دا مرنا مخی تفصیل معلوم شوه دے ورج المیت من الحی روباسی مرد جمدینا دام دا اللہ قدرت دے ویحی الارض بعد موتها جمدے کے اللہ ازمکا پس تا مرد دی ازمکینا چایو بست ازمکی دے ازمکا وچی سپکی نئی مثال دا مڑی وی ورپسی پکی بارانو شی پکی جن راشی احی الارض شباب الزمان جمدے کے ازمکی لرا شباب د زمانی سپرلے راشی وکذالک تخرجون
څنګه چې د امرض مکه الله جمدای کړه دقه چې تاسو راستې شي پس مرګ نه دا دلیل شه د باس بعد الموت. دا دریم رکو شروع کیږي د سوره روم نه. د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخکې بیانو د دلایل توحید او تذکیر بما بعد الموت او دلیل د باس بعد الموت. دلته هم دلایل توحید دي، تذکیر بما بعد الموت ته او دلیل د باس بعد الموت. د دې رکو خلاصہ بیان دلائل الغلبة وبیان دلائل التوحید والباس بعد الموت. بیان د دلائل د غلبې دی، بیان د دلائل د توحید دی او باس بعد الموت داغه بیان دی. وان هذه الدلائل لقوم يسمعون سماع اجابه وقبول. دا دلائل ګوري چې دیار چا لپاره نه دي، هغه قوم چې دی اوري په سماع د اجابت او د قبول سره. ځکه چې دوی لا په دې دلایلو باندې جزم چې را دي او علم را دي، نو دا به دې دپاره را دي چې چا کې د اجابت سمع وي او د قبول سمع یې پکې. وکذا من له عقل مفید، چې مفید عقل د چا دپاره وي، منجي عقل هغه به یې کنه. ذکر صلی اللہ فرمائی ومن آیات ان خلقکم من تراب. باج د الله د قدرت د دلایلنا دا خبره ده چې تاسو پیدا کړی د خاورینه په اعتبار د اصل سره. کله د خاورې د انسان سره مناسبت ده چې نسبت خاک را به عالم پاک، یا ټول تاسو د خاورې نه یې په اعتبار د دې سره چې په دې خاورې نه غلی پیدا کیږي، هغې نه خوراک جوړیږي، د هغې نه وینه پیدا کی، د هغې نه نطفه پیدا کی، نه انسان پیدا کی. ثم اذا انتم بشر تنتشرون. پس د هغې نه ناسا په تاسو بشر یې چې منتشر یې خوارې یې په ځمکه کې. ومن آیاته باجی د علامو د قدرت د الله تعالی نه دا خبره ده ان خلق لكم من انفسکم، تا پیدا کی د نفسونو ستاسو نه ازواج، لتسکنوا الیها چې دې ته سکون او آرام حاصل. ستړی ستومانی چې کور ته راشي نو بس مطمئن شي. وجعل بینکم مودة ورحمة، او ګرځي مابین ستاسو کی دوستی او رحمت. پردې باندې او چې د نکاح رشتہ راشي نو کور کې باهمي الله د دې محبت او مینه پیدا کی. او که یو بار باندې کټاری نو هغه عارض وینوري کله کله پکې داسم راشي. صحبت ناجست عذابست علیم، ابیالو عذاب کی مبتلا شي. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بیشک دی مذکور کی علامی دی تا قدرت دا اللہ دا فکرمن قوم دا پارا دا بی فکر دا پارا نا. ومن آیتی خلق السماوات والارض، دا خوا دلیل نفسیه شو اس افاقیہ ذکر کئی. بازی دا علامو دا قدرت دا اللہ نا پیدا کول دا اسمانو دا زمکو کی دی. دا سمرلو بنا دا آسمان د دې زمانی دا ریاضدان او سائنسدانان وایي چې داسې ستوري دي چې د دې ځمکو په شان په کروڑونو نه په اربونو ځمکې پکې راځي. ستورو کې داسې ستوري دي. واختلاف السنتکم، او اختلاف د ژبو ستاسو. یو ورکوټې غوښه ده، څوک په یو ژبه وایي، څوک په بله ژبه وایي، څوک په بله وایي. صد پاسه 2000 جبی چلیږي په دنیا کې. دا علم الالسنه دی او تفیلالوجی وایي
فیلالوجی دی او ټیکنالوجی دی او فزیالوجی دی او دا بلا جگان دی. نو دی وایي چې څه د پاسه 2000 ژبې په دنیا کې چلیږي او دا هر یو ژبه د بل نه بدله ده. که دا طبیعیات وی نو خو په یو طریقه به روانو که نه، مالي دا طبیعیات نه دي. اختلاف د ژبو ستاسو و الوانکم او د رنګونو ستاسو په کرونو انسانان دي، بس یو بل نه جدا. دا دلته څومره کسان نه دي او هر یو بل نه پرنګ کې جدا دي، سړی پیژني. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بپدی مل عالمی د قدرت په عالمانو د پاره ګورې، د ناپوهو د پاره نه. اگر صدباب حکمت پیش نادان، بخوانی آیدش بازی چدر گوش. ومن آیتی منامکم باللیل والنهار، بازی د علامو رقونه او د کېدل ستاسو د شپې، د شپې او د شی دمشی عقل مو پزیشی ان مرحت الزیات العقل سار پل کار ته تازه دم شي. دار نه دروازه د غرمیو ته که دروازه ستړی شي سار غرمی پورې کارو کې بیا قیلولو کې بیا دم شنو. وابتغوا من فضله، او طلب د استاسو د فضل د الله نه. بیا د رزق الټای تجارتوں کے، زراعتوں کے، ملازمتوں کے، گن کپان کے پردی جیبونه پکې وای. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، پدی مذکور کړه دا قوم د پاره چې اوري ګوره کوم اوریدل سما اجابت و قبول، تش اوریدل نه بعد آمد و بعد رف په یو غراله په بل تیر شو دغه نه. من آیات یریکم البرق خوفا وطمعا، باجی دا علامو دا قدرت دا اللہ نا دا خبر دا تا تخی برق دا بجلی چخکارشی دا اسمان بریخنا. پا دا حال کی چی دا یری دا پارا دا چی دا مسافرینو او تمی دا پارا دا مقیمینو، دا مقیمین تم پہ چی باران بوشی مسافر تیز شیاسی نا باران لا باندے راشی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، نازلی د اسمان نه اوبو په شکل د باران. فیحیی الارض بعد موتها، جمنی سره ځمکه پس ته مرګ د ځمکې نه چوچواله د ځمکې دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، په دې مت کې علامه قوم د پاره چې ګوره پویږي، پویدل دامانا چې کوم منجی عقل دی هغه تش عقل نه. ومن آیتی بعد عالم قدرت اللہ داخل ان تقوم السماء والارض بامره، اولار جی ازمک کو اسمان دا اللہ پا امر، بیستن اسمان اللہ درو لے سمر اللہ بنا دا. نیتا دلنٹر سے ضرورت نو، آیا نے تپوس کو کہ خدای دی اسمان تا لنٹر تا ملبے سے شوا دا غرون ملبہ دا کنا. وی خواہ دا خورشتیا دا ترجمہ شروع کن، ترجمه ته شک په دې پیدا شي. ما ورته ویل چې دا غرونه چې د ملبه ده که 20 تنې الله اسمان ټینګ کړی دی. ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، کله الله تعالی دعوت ترکی او دعوت د ځمکې نه چې ایها الناس قوموا